بسم الله الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الله. زما عزتمندو د سورۃ تسبیح مون طریقه د خیم دا ډیر زیات بهتر او غوره مون دی. روایت کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم خپل تر از د عباس زنه ته چې دی او پر مل چې عباس ای زما تر زتا ته یو هتیا درکم تا ته یو چې دی یعنی یو غټ لوی نعمت تر درکم یو خوله چې د طریقه راته وخیم هغه دا دی چې د سورۃ تسبیح مون دی. سورۃ تسبیح مون چې دی کنه نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته وپرمل چې دا مونږ وکي ستا مخکینی ورستینی د شپې د ورځې لوی واړه قصر په خطا سره ټول ګناهونه الله جل شانه چې دی معاف کړي. نو دا مون نبی صلی الله علیه وسلم از عباس ته چې دی وپرمل چې دا پر هر ورځ یو پیر کوا که په هر ورځ کې نشي په هفته کې یو پیر کوا که په هفته کې نشي نو په میاشت کې یو پیر کوا که په میاشت کې نشي نو په کال کې یو پیر کوا که په کال کې نشي په ټول عمر کې یو پیر خامخا وکړه په ټول عمر کې یو پیر چې دی خامخا وکړه. نو دا چې دی مونږ او تاسو په خپل مکو او عمل په وکړو په خپل باندې دا سورۃ تسبیح مونږ کو رزق راګاږي ګناهونه معاف کوي او په مال کې برکت چې دی غورځي او مصیبتونه تکلیفونه چې دی ختمي. نو سورۃ تسبیح مونږ چې دا ډیر زیات چې دی غوړه مونږ او تاسو کو خصوصا د جمعې پر ورځ باندې کوو نو بیا ډیر زیات غوړه دی. طریقې دا ده د مې عزتمندو طریقې دا ده چې کله مونږ نیت تړو نیت کوم د اخلاص سلور رکعات نه پر سورۃ تسبیح مونږ د کوم په دی ازر وخت خاص په خدای لره محمد کعبه شریف الله اکبر عین پس سبحانك اللهم بحمدك ولا اله غيرك پوری وایو په دقه وخت کې بیا پنځل سواری سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا چې دې پنځل سواری وایو بیا سورته فاتحه وایو په سورته فاتحه پسې هر سورته چې مونږ وایو هغه سورته وایو قل یا الکافرون راځي هغه وایو او پای کې بیا پای پسې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا مونږ چې لس پیری وایو بیا رکوع لړ سبحان رب العظیم نه پس لس پیری وایو سمع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد پای سمع الله لمن حمدا پای پسې لس پیری وایو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بیا چې د مونږ او د سجدې لړ شو سجده کې مونږ سبحان ربي الاعلى دا غي نه پس چې مونږ او تاسو دا لس پیری وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بیا را پاسو او کینو پاتیت باندې بیا لس پیری وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا غي نه پس بیا مونږ او تاسو دویمه سجدې لړ شو او بیا په دویمه سجدې کې مونږ او تاسو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. او بیا د سجدې نه مونږ پاسو دویم رکعت چې مونږ څنګه پاسو نو په دغه ټیم کې مونږ بیا پنځلس پیری چې دی بیا چې دی مونږ شروع کوو د پنځلسونه داسې په هر رکن کې د اول پنځلس دی بیا لس لس په هر رکن کې لس لس هر رکن کې لس لس نو دا ټوټل 75 چې دی په یو رکعت کې 75 جوړیږي. په څلور رکعاتو کې دا تقریبا 300 پیری شو. نو دا مونږ په خپل موکو او دا په خپل عزت کو وای کو او عمل پوکو الله رب العزت دنیا هم خسته کی آخرت هم خسته کی. زما ستاسو نصیب دا درخواست ہے چې دا الله د رضا په دا ویډیو مخ کې شیر کړئ چې نور مسلمانانو ته د دې پیدا ورسي او ما ته دغه اجر ملوي. نبی اسلام فرمایي څوک چې زما یو خبره ووري عمل پوږي او بل ته ورسي نو دا دي سرسب او دا شاداب او سرسب دي ها خلک زما یو خبره ووري او بل ته ورسي. نو د الله د رضا پر دا ویډیو مخ کې چې شیر کړئ چې نور مسلمانانو ته دې پیدا ورسي او موږ او تاسو الله تعالی دغه په دنیا پر کې اجر راکړي. الله دې موږ او تاسو سم کول توفیق راکړي. په اخر کې زما تاسو ټول مسلمانانو ته درخواست دی چې زما دا چینل چې دعوت تبلیغ MZ دا سبسکرایب کړئ لایک کړئ او مخکې د الله رضا لپاره چې دی شیر کړئ. نو په دې کې به تاسو هم الله تعالی چې دی اجر درکړي. څومره د دین خبرې موږ زده کوو بل ته خایو په دې کې زموږ پوره یې صحیح. نو ان شاء الله د الله رضا لپاره چینل چې دی سبسکرایب کړئ لایک کړئ او شیر کړئ. الله دې تاسو ته جزای خیر درکړي.